یو خبره چې دی صاحبانو هغه د اخیرنۍ عشرې یو لوی او فضیلت والا عمل دی چې هغې ته ویل کېږي اعتکاف. او یو چې دی صاحبانو په دغې اخیرنۍ عشره کې یو شپه ده چې هغې ته ویل کېږي لیلة القدر شپه، چې دا خیر من الف شهر، د زرو میاشتو نه بهتره، چې تقریبا د زرو میاشتو نه څپاسه 83 کاله تقریبا صدا سے راځي د دغه عمر او د دومره زمانې نه بهتر عبادت د دغه شپې دی. نو دام په دغه اخیرنۍ عشره کې او په حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې کومې طاق شپې دي وتر طاق شپې د هغې نشاندهي حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ده پکار ده چې زموږ او ستاسو مؤمنان مسلمانان زنانا سړي ټول په دې خبره باندې توجه ورکړو کچا په اخیرنۍ عشره کې د اعتکاف تابعی او خدای پاک جل جلاله توفیقی پکار د چې اعتکاف ته مونږ او تاسو کینو او بیا خصوصا په دغه اخیرنۍ عشره کې په طاق شپو کې چې دا تقریبا 15 شپې جوړږي چې یو د 21 دا او یو د 23 دا یو د 25 دا یو د 29 دا او یو د 19 دا دغه 15 شپې جوړږي چې کم از کم پکار خدا دی چې انسان په ټول عشره کې عبادت وکا، خو په دغه 15 شپو کې پکار دی چې کم از کم 2 رکاته 4 رکاته علاوه د 10 رکاتو تراویحونه علاوه مونږ او تاسو دغه شپې په عبادت کې تیرې کړو. خدای پاک جل جلاله سره په دغه شپو کې خبرې وکړو، په جانماز باندې کینو، خدای پاک جل جلاله ته په خپلو ګناهونو باندې او په خطاییو باندې الہ العالمین ته عذر پیش کړو، مغفرت ترې نه وغواړو، بخشش ترې نه وغواړو. تکړی انسان او پهلوان انسان هغه انسان دی چې په رمضان کریم کې خپل ځان په رب لا یزال باندې وبخي. خدای پاک د زمونږ او ستاسو ټولو ته بخښنه وکړه، الله د مونږ او تاسو معاف کا، او د لیلة القدر د دغه شپې دا کوم فضیلت او عظمت ته الله تعالی دې زمونږ او تاسو نصیب کا. اعتکاف توفیق قدم خدای پاک جل جلاله زمونږ او تاسو لرا کا.